اوس آداب د خلا درته شروع کوي. مخکې ورته دوی چې طهارت شرط. یو سوال دا چې شروع په طهارت وش به آداب د خلا ته حقیقت کې دا خلات لل دا مقدمه د طهارت مخکې نفس طهارت درته ثابت کا. اوس درته په ترتیب خي چې ته طهارت کې نو مخکې به بیت الخلا ته لاړ شي. بیت الخلا کې بزان فارغ کې نو به طهارت شروع کې. نو چونکی خلا ته تل دا مقدمه د طهارت ته نو دا مقدمونه درته شروع کوي. یو درو څلورو خبرو ته خیال لره. یو خو معنا د حدیث ته، بل حکمتونه او رازونه په حدیث کې، بل مسله ده چې اختلاف ته پکې، او څلورم یو استرابي بحث ته چې رستو په خپل د واضح کړل. خلا بیت الخلا ته وي د تمیز ویلو چې خلا ته ځکه خلا وي چې بغیر د خاص وخت نه خالی پرته د شریعت بلکې د هر جبه چې محکول جبه طریقې دا چې د ګندګۍ نه تعبیر په صریح الفاظو نه کوي، په کنایو کوي. او خلا نمرا د دسمات اچولو هغه تعبیر ته نه کوي، خالات کوي. لکه خلک وایي کوم خاطلې و سارالتلو کوم خاطلې بارتتلو. خدای دا دسماتی نه تعبیر په غایت سره کړل. او جاء احدکم منکم من الغایت، غایت او دسماتی ته نه وایي، غایت نشیب زیت او اخکته زیته. نو چونکې خلک بار تکینی په اخکته ځای کې په پناه ځای کې، نو تعبیر دا غشینو شو. تسمیه د حال شو په اسم د محل سره. نو استنا مجاز مرسل نه پکې مشم د حقیقي معنی مجازي میانس کې چې علاقه د تشبیه نه دی ته مجاز مستعار وای. او چې سلیل شنور علاقي وي اره او چې هغه ته مجاز مرسل وای. د حقیقي او د مجازي معنی په منځ کې پنځیش مناسبت دي. نو علاقه د تشبیه مجاز مستعار، که علاقه د تشبیه نه نور علاقي وي، لکه اطلاق د کل په جز، د جز په کل، د حال په محل، د محل په حال، د لازم په ملزوم، د ملزوم په لازم. نو دیتے مجاز مرسل وای. نو ذکر د غایت او مراد ته نو دسمات دی. نو دیو جنا حدیث مبارک کې تعبیر ته کله په حش سره راځي. حش مرحاس کنیف. نو خلا حش مرحاس کنیف. ان هذه المراحيز ان هذه الحشوش. او موجوده عربیه کې بیت الطهارت ورته وي، بیت الادب ورته وي، دوره المياه ورته وي، بیت النظافت ورته وي. اوس مصر ته چلا شي نه بیت الماء اين دوره المياه، دا زمانه چې اين محل التغوط والبول. هنو حدیث شریف ته ګوره. کان اذا دخل الخلاء چې خلا ته بننوتېدم نو سید الکائنات بوي اللهم اني اعوذ بك. د شعبه استاد دی عبدالعزیز. دا عبدالعزیز نه دا روایت دو ځله ویلې دی. یو ځل راته دا سی ویلي اللهم اني اعوذ بك، او شعبه یو ځل راته دا سی ویلي اعوذ بالله. اللهم اني اعوذ بك واعوذ بالله باندې یو مطلب دی. او من الخبث والخبيث او الخبث والخبائث دې کې شک. خبث چې مصدر شي، خبث معنی ګنده عمل. په خوراک اسکاکو کې ګنده حرام ته خبث وایي، او په صفای سيزونو کې پلید ته خبث وایي، او په خبرو کې پوچګویا ته خبث وایي، کنځلو ته. نو د عمل خبيث نه، خبيث عمل خبيث او خوی خبيث نه میو ساته. اول خبث والخبائث، خبث او خبائث ویلې دي. شک ته پکې دا او د تر شک ته فارغه ها. او قال الخبث والخبائث، خبث جمع د خبيث د ګندر نارینا شیطان ته، یو خبائث زنانه شیطان ته وي. دا دیم لفظ اولاد ځکه چې دا روایت په نورو طریقو کې چې راغلی دی. اول خبث والخبائث راغلی دی. لفظ سیدا دی اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. چې نه نوځي نو دا به اوس حدیث مبارک نه معلومي دا دخل الخلاء چې خلا ته نوځي.
نو ټول محدثین دلته لفظ د اراده مقدر او باسي، یعنی اذا اراد دخول الخلاء، او یو قاعده وی دا قاعده یاد لره که حکم پیدا کی، یعنی حکم د ما بعد د اذا حکم د اذا دا غي زمانه مخکې و د مدخول د اذا نه نو قید د اراده برو باسي، لکه اذا دخل الخلاء قال نو دا قول شنی د دې زمانه مخکې د دخول نه نو دلته بقید د اراده راو باسي، لکه خدای وی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اذا قمتم الى الصلاه نو زمانه د غسل قبل د قیام نه نو دلته بقید د اراده راو باسي، یعنی اذا ارادم القيام الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، او کله زمانه د حکم د اذا چې هغه جزا ده، زمانه یوی د مدخول د اذا سرنال تقید د اراده ته حاجت نشته، لکه اذا اذنت فترسل و اذا اقمت فتحضر، او کله رستوي اذا سمعتم الاذان فقولوا، نو دا قول د اجابت دا پس د اذان نه دی، نو تقید د اراده ته حاجت نشته، نو که حکم پیدا کی زمانه مخکې و د مدخول د اذان نو قید د اراده برو باسي، که مور سره وي یا رستو وي نو قید د اراده ته حاجت نشته، دلته حکم د وینا قبل د دخول نه دی نو قید د اراده برو باسي، نو داسې به وایي اذا اردتم الدخول الى الخلاء فقولوا اللهم اني اعوذ بك من الخبث او الخبائث، دا بکنه نو که بیت الخلاء د مکان وی کمره وی نو د دروازې د ننوتېدو نه به مخکې وي، او که دشته کې کینې نو د پرتوغاښ د سپردو نه به مخکې وي، اوس که د نهیر شو بیت الخلاء ته ننوتې درته رایاد شو، یا د پرتو سپردې او کېناستلې درته رایاد شو، بیا به وی او که نه وی، درې امامان وی نه بس وخت ختم شو، زړه کې تعوذ وایه په خولې به نه، او امام مالک صاحب دغه امام مالک صاحب وی دغه وخت کې به وی چې د نهیر شوي دا ولې وایي د ګنده عمل نه او د ګنده خوی نه امان غواړم، نو ګنده عمل خو دغه دی نه ادا کېږي، د دې وجه نه خبث او خبیث لفظ په نسبت خبث والخبائث اولاده، خبث جمع د خبیث ده او خبائث جمع د خبیثه ده، ذکور د شیاطینو او اناث د شیاطینو، او د دې قرینه مشته چې دغه لفظ صحیح ده، هغه د ابو داود روایت کې مفصل راځي ان هذه الحشوش محتضره، پدې ټټو کې شیاطینو سیږي، ګنده زینو کې دی او د اسماتی کې امتیاز نفوس خبیثه لري، تاسو هغه لال ګونګټي لیدلې کنه اې تاسو یې غسره لال بیگ ورته بیگ لال بیگ دا ګنده چنجي دا په دسماتو کې کنه، شیطانان او پیریان ګنده نفوس لري، دوی په دې ټټو کې اوسېږي، دا ساحران کې هندوستان ته لاړی کنه نو سحر مناسبت د شیاطینو سره نو ځان باندې دا دسماتې لړلي او د امتیازو سره ناست او سحر پخی، ما ته استاد صاحب ویلو یو ځل ما یو هندولي د سحر پخاو دیارلس کاله قبر کې تیر کړو، یعنی خبر په شان کنده جوړه کړې وه، صرف د هوا د تلو راتلو پکې سوراخ او اوچه ډوډۍ به ورته ورغورځوله واته ورځې پس وی چې راووت شیلې پخه کړې وه د هندوانو، وی دا ویښتې او دا شکلې او دا نوکونه دیارلس کاله چې سړی ویښتو نه خورئ او نوکونه وانلي او بدنونه وینځي، د هغه نه به څه بلا جوړه شي، وی دومره نوکونه او دومره ویښتان اوږدو او خولې پټه او په ویښتو کې او دیارلس کاله یې چیله پخ کړې وه، زمونږ دې غرونو کې اوس هم دا چې پیران چې بعضې پیران چیلې پخوي او غر کې ناستې چې لکه دا څه شی ده چیله پخو د دنیا د غرض دپاره، لکه د خدای دپاره دې کړی وي نو څومره لوی اجر به د دنیا یو څو پیسې میلو شي یا نه شي، قسم دې د هغې نه ګونګړي خرڅول ښه دي که نه،
انا سوار خرصول زیارتونو د چې څوک ناست و دا کټوي خلکنه امان د پکې پرته یو خلک شکرانو ته ناست دغه مردارو نه مې هغه نسواري وخت چې نسوار خرڅه نو دا چیلو والا چیلو باسي دی غرو زیو پیر په یو ځای کې د روم طالبانو را سره ډیرو امامو با چاراته یو پیر وی چې خلک کرامات دی بوډا د سوار د طرف چا خانانو راوست نو یو نیم میل 2 میل ته موږ لرو ما یو درې تماشه نو 2-3 طالبان نه سره وزلار موږ خپل کور کې مازیګر منځو کا جمعات کې او 2 میله پس په باندې کې منظم نه وخت چې ورور رسید ما پیر صاحب څه شو پیر صاحب باغ لا بوتل لري او دسماتي د پاره ما منځ نه کړې وینا او مرخو باغ غاره دا څنګه پیر دی نو چراغ وی دی مانځګر مانځل لامبي او سرخانه ته دنګ ویلم بل نو به راوته نه مونږ ما قتل امونځ کله وقفه کله پوزه خذول کله به ترخګاو ما دا تسخيري وظائف دي دا شیطانی وظائف پوخی کنن دا چوف کی نو خلق پراماتی دا شیطانی عملونه ټول مناسبت داروا خبيثه وسله لري نو که هندستان کې مولي د ساحران او جادوګران غریب او د سمات ځان پورو مګي اپا ګندزه کې خپل وظیفه پخای نو شیاطین په دې ګندو زینو کې اوسېږي هغه په حدیثو کې راځي چې ان شیاطین تلعب بمقاعد ابن آدم دا د انسان په دې اندامونو پورې خان دي ټوکې ور پورې کوي ګوتې وروړي نو ته چې دا کلمه وې خدای پاک بتا دا ای د شر نه محفوظ ساتي د دیو جنا کلمه صحیح خوبس والخبائث او د دیو جنا حدیث کې راځي په سوره کې به امتیاز نه کوي لکه ممکنه چې شیطانی پکې روزي تا ته تکلیف پدا سي دی وچی چې چاته خودلې نشي ني مولا ته خودلې ني مولا امام ته خودلې د سړی ته په دې دی خو نو په سوره کې امتیاز باندې با کتابونو کې براغلي دی اوس په خپل تلم شام ته تلم شام یو تحصیل دی 105 میل لري دا غین شپږ میل لري د امام نووي صاحب کلی دا شارح د مسلم سره د نووي صاحب کلی ته تلم او زیارت مې دار کړل او یو نه په والا د شجره البطن نووي صاحب په خپل د مشک او سیده یو مدرسه کې درس خو به وفات شي به د نواکلی نشپږ میل کې یو کلی د قريه شیخ سعد غیته وي حال تقتل مالته یو صحابي خخت سعد ابن عباده یو کلی دی ډېرې په لمن دی او ډېرې نه چینا روانه ده هغه چینا کلی آباد دی ټول یهودو ته نږدې و د علاقه نو زه د امام د جومات د امام میلمه ما سره دوه مرګري ماسپښین نه پس هم ډوډۍ خوړه او د حضرت سعد ابن عباده زیارت مکه مشهور صحابي دی نو ده ما توبیو کتابونو کم دی چه ده سعد صاحب ده وفات قصه در تمالومه ده ماوی وایتا وی دادی پا ده غسل خانه کی ننوتو او لنبله نو بے غسل خانه نرو نواتا بے رشتداران ورپسی ورمات که ولره که چه وی کتا غمر پروتو او پبلا بانده دا سی چاپا و ده لاس غزار او چه رختونو یو بیبی آوازی وارد نحن قتلنا سعد بن عباده برمية أصابها فؤاده من وجل سعد بن عباده پداس غزار چې زړه ته رسیدلې نو چرتاي کی سوره کی امتیاز کړي نو پیریان والے پپلا او چاپه و پپلا د لاس چاپه نخ نحن قتلنا سعد بن عباده برمية أصابها فؤاده نو سعد ابن عباده په دغه طریقه مړ د دې وجنه حضور د سړو د امتیاز کول نه منع کړی او د ټاټه آداب دا چې سبتور منه نه وځه ځکه گیسی پکې په دماغ اثر ورغی او په بیا بلخ په منه نه وځه ځکه پکې بلا سپکی پکې نه
او په ګس خپزيات زور کاوه په نسبت د خیخ په ځکه دا هغه چې د معدې خوله دا ګس طرف ته مایله ده نو چې خپل په ګس طرف دی او د سماعت بدن خکېږي په اسانه به خکېږي او زور به نه غواړي او تشریف هم دی د خیخ په استعمالېږي کم نو په خپیاب لخپې منه نه دی سرتور سر منه نه دی او په ګس طرف مایله اوسېږي داسې لکه نو د سماعت به هم خکېږي یو ځل سکول کې سوال دا یاد لرئ غواړئ سکول کې سوال او یو استاد ماستر هلکانو ته ووایي چې کوم شي کې زیات خوند دی په دنیا کې نو چا وایي چې اینه وکړي سړی نه خوږه ده چا وایي د ژبې غوښه خوږه ده چا وایي چې د بنو حلوا وخوري هغه خوږه ده چا وایي جما کې خوږوالی چا څه وایي استاد پې تسلي نه کېده یو هلک داسې داسې کړي صاحب ماله جواب راغی وایي څه وی چې سړي له اودسماتې زور ورکړي او په منډه لاړ شي اودسماتې ته په اسانه وځي لکه لوی کارتوس نو وی د دې نه لوی لذیذ شي نشته هغه وی ټیک تا جواب ټیک وایي اودسماتې د سړي بند شي قسم دې هر فعل کې د خدای حمد ادا کول پکار دی ډوډۍ خوراک چې څنګه نعمت دی راوتلې نعمت دی د مردان یو مولا خدای پاک دی وبخي زما دوست اوس وفات 2 غنټې به بار ته ناست بار ته نه کېدل بیمار ما ته ویل کله به خدای پاک داسې ورځ راولي چې زه بار ته کښېنم او په اسانه به اودسماتې وشي او راپاسم منچې رانه دوړېږي وی څومره علاج مې وکړ 1 غنټه 2 غنټې به ناست نو دا بار ته وتل په اسانه وردا د خدای لوی نعمت دی زه خو شکر وباسم پته نه لګي تاسو ادا کوئ که بند شي والد صاحب مې قصه کوله په خویندوان ډېرو زما ته یاد دي پاکستان جوړېدل والد صاحب هندونه مې سودا کونو چې ډز دا هندوان او بنگالیان او ډېر پنجابیان دی په مجلس کې بعد اچي پروا نه لري موږ لاهور کې سبق وې بنگالیان دا سره نو بیا ماته الکه زمو مخې به بار لګل دنګ نه کوي لکه موږ پښتنو بخندل هغه واړه پروا نه نو یو هندو وې سودا مې ته استو یو دنګ نه راکې پزور ما خندل ما ته ولې خاندې کومې کړه باب مې پزړه ورغلې وې نو خبره ده بعد وته خبره کومې کې دا پزړه ورغلې نو ته بس وای چې بار ته کې الله مني اعوذ بک من الخبث والخبائث دې ټټو کیوسیږي دیوی په دې باب کې د دومره صحابانو حدیث راغلي دغه د انس نقل کنه او د علي صاحب نشته زید بن ارقم نشته د جابر نشته ابن مسعود هغه ټول روایت د گزارې ولري خدای زید بن ارقم حدیث کې استراب ده استراب اختلاف ته وي استراب کله په راوی کې په سند کې کله په متن کې دلته اختلاف په سند کې ده حکم د مسترب ده چې راوی او استاد یادې بلبل یادې نو که تطبیق کې دې شو مو تطبیق به وکي اګه تطبیق نشو کې دې نو حکم دې ضعیفي نو کله استراب په متن کې په الفاظو کې او کله استراب په سند کې په راویانو کې دلته استراب په سند کې دې ګوره دی وای وفي اسناده استراب اسناد کې استراب دې اختلاف ده روان شام دستوایی یو شاگرد شام دستوایی او بل دی سید ابن عروبه دا قطعدن چه روایت بیانی نو سعید دا قطعدن پس قاسم ابن عوف ویلی دی یعنی قطعدن پس خوا او رستو صحابی زید ابن ارقم ویلی دی او حشام چه دا قطعدن بیانی دا قطعدن پس راوی نه دی ذکر کرده زید ابن ارقم ویلی دی
بیا دو شاگردان نور دی، یو شعبه دی بل معمر دی. دا دوار دا قطعه نه روایت بیانوي، خو یو شعبه دا قطعه نه پس نظر ابن انس ویلی دی، دا معمر، او شعبه دا زید ابن ارقم ویلی دی، معمر عن النظر ابن انس عن ابيه ویلی دی، حضرت انس ګرځولې ده، او شعبه د نظر ابن انس نه پس زید ابن ارقم ویلې ده. امام بخاری وی خپل استاد لاره سالت محمد عن هذا، امام بخاری نه متفوس کو فقال يحتمل ان يكون قد روى عنهما جميعا، کی دې چې قطاده د دوه استادانو روایت کړي. یو شام ده د قطاده نه، هغه د قطاده او د صحابي په منځ کې واسطهونه ویله، رواه زید ابن ارقم وی. نو قطاده د زید ابن ارقم نه روایت صحیح نه دی، نو دغه روایت ختم، ځکه قطاده بغیر د انس نه بل صحابي نه دی لیدلی. قطاده یو ورون صحابي راوي دی تابعي، او به اندازې حافظه خاون مدرزات د مکی اوسیدونکي، د حسن بصري او د ابن سیرین او د سعید ابن زید شاگرد خصوصي، او بل شاگرد سعید دا قطعه دې مخکې ده، ما ته مخکې قاسم رستو هشام دا قطعه نه وای برای را زید ابن ارقم دا واسطه نو ویله دا قطعه او زید ابن ارقم د شاگردان چې دا درې واره دی دا قطعه او د صحابي په منځ کې واسطه ویله ده. خدا دو یو قاسم ابن عوف یاد کړی دی، او شعبه نظر ابن انس یاد کړی دی، او معمر نظر ابن انس یاد کړی دی. خدا دو د دې دریم فرق دا دی چې د دو صحابي زید ابن ارقم ته رسول ده، او د سلورم حضرت انس ته رسول ده، چې نظر ابن انس ته پلار نه کوي د انس نه. نو دې کې چې یو راوي په کوم ځان لري هغه غلط دی. هشام ځان لري په عدم واسطه کې، نو قطعه نه پس واسطه ذکر نه ده، دا صحیح نه ده. او معمر ځان لري په دې کې چې د صحابي حضرت انس ویلې ده، نو د روایت صحیح نه دی، د درو صحیح دی. نو په هر جانب چې درې دی دا غي روایت معتبر دی، او چې یو دی صحیح نه دی. درې په دې طرف دي چې د قطعه او صحابي په منځ کې واسطه شته، نړم به خطا شو. او درې به په دې طرف دي چې صحابي زید ابن ارقم دی، انس نه دی، نو معمر انس ویلې دی خطا شو. نو منځ کې دوه پاتې شو، سعید د قاسم سعید د قطعه نه، قطعه د قاسم نه، او شعبه د نظر ابن انس نه واغه د قطعه نه. نو امام بخاری دغه حل کړی دی. دا د دوه نورو ته اشاره ونکړه ځکه د هغې بطلان واضح و، چې څوک واسطه نه وایي دا باطله ده، او چې څوک حضرت انس صحابي وي په دې حدیث کې نو دا هم غلطه ده. نو دغه د دوه پاتې شو منځ کې سعید او شعبه. امام بخاری وایي کیدای شي چې قطعه د دواړو نه اورېدلي، یعنی قطعه سعید استاد والا قاسم بن عوف شیبانی بیان کړ، او شعبه والا استاد نظر ابن انس بیان کړ. امام بخاری دې میان دوه ته اشاره کوي، يحتمل ان يكون قطعه روى عنهما جميعا، کیدای شي چې قطعه د عنهما ضمیر چاته راځي دي، قاسم بن عوف ته او نظر ابن انس ته، د دواړو نه روایت کړي، او دواړه ورته زید ابن ارقم وایي. ناړم 20 طرف ته اشاره ونکړه چې عدم واسطه ده، او دې رستی ته اشاره ونکړه چې صحابي انس ته کڅوک ته، ځکه دا دواړه واضح البطلان، او نور محدثینو حل کړي دي چې دا صحیح نه ده. نو صحیح ده میان دوه شو، نو میان دوه کې اختلاف دی. هغه دا چې د قطعه استاد نظر ابن انس ته که قاسم دی، نو امام بخاری وی کیدای شي دواړه، ځکه یو استاد د ډیرو نه ویلي، د نظر ابن انس نه به موریدلی، او د قاسم ابن عوف نه به موریدلی. نو که سعید د قطعه استاد قاسم ویلي دی هم صحیح ده، او که شعبه استاد د قطعه نظر ابن انس ویلي دی هم صحیح ده. خوشه یو استراب دا چې د قطعه او صحابي منځ کې څوک شته او که نشته، دا ړومبی دا غلطه ده. او یو دا چې صحابي څوک دی، زید ابن ارقم دی که انس دی، دا رسته و، دا هم صحیح نه ده.
صحیح زید ابن ارقم دی. نو منځ کې دوه خبرې صحیح شوې. اول دا چې قتاده او د صحابي په منځ کې واسطه شته، دویم دا چې صحابي زید ابن ارقم دی. اوس هغه واسطه سوا قاسم دی او که نظر ابن انس دی. امام بخاری دغه حل وکړ چې ممکنه ده چې قتاده د دواړو استادانو نه اورېدلي، د قاسم ابن عوف نم او د نظر ابن انس نم، او دواړه ورته د زید ابن ارقم نه روایت بیانوي، ځکه د قتاده په خارج کې مونږ ته روایت د دې دواړو نه معلوم دي. اوس پوه شوې؟ اوس دا ړومبې طریقې تصحیح کړي چې خبث والخبائث صحیح دی. حدثنا احمد بن الدبیق قال حماد بن زید د شعبه تایید کړي عن عبد العزيز بن سعيد بن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء، چې حضور په بیت الخلاء تنوته قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. دا به وینو معلومه ده شو چې اللهم اني اعوذ بك سید او خبث والخبائث سید. دا یان دا یو خبره چې مونږ یې کوو، نو مونږ خو امتیان او د پیریانو نو د شیطانانو نه وخت په خطر کې سید الکائنات والے وي، ځکه دا هغه متعلق خدا دې نه عبادی له سلکاله لکالهم سلطان پانبیو کرام او تسلط ناراضي. نو حضور مبارک والے دا کمنګي وایو خو وایو شیطان ضرر را رسي، پیریان ضرر رسي، پیغمبر خدا دې ټول نو چت او شیاطین هغه ته ضرر نشي رسول. نو د دې درې نقطې وی عالمان. اول دا وی چې حضور مبارک داوی د تعلیم د امت لپاره چې زه منو تاسو خو به خود وای. ویم اظهار د عبدیت کې د خدای مخ کې د عاجزه خپل خدای استعبد ده، زه بستا په توفیق خلاصېږم. لکه اعوذ بال قل اعوذ برب الناس او قل اعوذ برب الفلق کې چې ورته حکم دی، قل شاته حکم دی، اول خو زمون پیغمبر ته حکم دی، قل وای پیغمبره اعوذ برب الفلق، امان غواړم په رب د سبا سره د شر د دې بلاګانو نه، او قل اعوذ برب الناس، امان غواړم ستا په ښکلي صفتونو د شر د هغې بلا نه چې الخناس شیطان. نو پیغمبرم بنده دی، نو د بندې په بنیاد او د بندګۍ په تقاضا امان غواړي د دې څیزونو نه. دریم دا ده چې شیطان خو ضرر نشي رسولی، خو د خدای په قدرت خو هر څه کولی شي. خدای دا صفت لري لا ابالي، پروا نه لري. کله په پیغمبرانو تکلیف راولي، کله شکست خوري، کله د خپه ماته شي، کله لاس مات شي، کله غاښ مات شي. نو خدای پاک یو شان لري لا ابالي بے پر. نو کله د پیغمبرانو نظر د خدای په یو لوی صفت یې چې بے پروا بادشاہ دی، که ماته تکلیف ورسوي د شیطان په واسطه. ایوب علیہ السلام د شیطان په وجه تکلیف نو رسېدلی. رب انی مسنی شیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مختصر بارد وشراب. نو خدای د پیغمبرانو نظر کله د خدای په لا ابالي صفتي، نو یریږي د خدای. نو یا د تعلیم د امت لپاره، یا اظهار د عبدیت او د عجز لپاره، یا نظر د خدای بلا ابالي په شانې، د دې وجه نه دا کلمات وایي. وصلی الله علیه